بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. سورة البقرة آیت نمبر 72. په دې آیتونو کې الله رب العالمین د دې بني اسرائیلو یو بل عیب بیانوي، یو واقعه بیانوي، او د دې یهودو یو بل عیب پکې بیانوي. واقعه داسې شو وه چې یو طرف ته خو الله رب العالمین د بني اسرائیلو ته دا حکم کړی چې تاسو غوا لاله کوئ. غوا قصه خو وشوه، غوا لاله شوه، حکم باندې عمل وشو. په دغه ټیم کې، په دغه ورځو کې په دې کې بله واقعه راله. په دې بني اسرائیلو کې یو سړی راولګېد او خپل تره یې مړ کړ، او ترې په دې وجه باندې مړ کړ چې دا زه مړ کړم، یو خو د میراث به ماته پاتې شي، هر څه به راته پاتې شي. دویم دا چې د بیبي به ماته پاتې شي، ښځه به راته پاتې شي، یا لوری وه هغې ته ویل چې دې څه به زه نکاح وکړم، دا هر څه به ماته پاتې شي. د هغې لپاره خپل تره مړ کړ، او بیا یې چل دا جوړ کړو چې دغه تره یې ویوړو، د بل سړي د کور مخې ته یې ګزاره کال ته یې واچاوه. نو چې هلته یې واچاوه نو سهار خلکو چې کله مړی ولیده، نو ظاهره خبره چې د چا کور مخې ته پروت و، نو خلکو به هغې دا وکړه چې دا تا وژلی دی. او دغه سړی دا چا چې وژلی و، د چا چې تره و، نو دغه وراره راغی او دغه خلکو سره یې لانجه جوړه کړه چې تاسو زما تره وژلی دی. هغه پیرنګ هغه جړه چې کومه یي که نه، هغه مصنوعي جړه هغه یې هم جوړه کړه، زما تره تاسو وژلی دی، ما له به اوس دیت راکوئ. نو دا قصه واقع چې کوم دا نو دا موسی علیه السلام ته ورسېده. موسی علیه السلام هم هغې خلکو ته وویل چې تاسو دا مړی کړلی ستاسو د کور مخې ته دی، ظاهره خبره چې تاسو به کړی، نو تاسو به دې له دیت ورکوئ. هغې ورته وویل چې دیت خو اسانه خبره ده، دیت خو موږ ورکوو، ځکه دیت دومره مشکله خبره نه، خو دا خو ډېر لوی عیب دی چې خلک موږ ته وایي چې تاسو قتل کړی دی، تاسو قاتلان یې، ظالمان یې، دا خو لوی عیب په موږ باندې لګي. لهذا دیت به موږ ورکو، خو ته د الله نه سوال وکړه چې دا مړ دا کوم سړی چې دا قاتل دی چې دا رامعلوم شي، موږ یې وپېژنو چې دا ظلم چا کړی، دا قتل چا کړی دی. نو موسی علیه السلام الله ته سوال وکړو، او الله رب العالمین هغه مړی الله رب العالمین دته حکم وکړو دې ته چې تاسو د دې مړي یو حصه راواخلئ او دا مړی پرې ووهئ. یوه واقعه دا ده، دواړه پکې روایت شته دی چې یا تاسو د دې مړي یو حصه راواخلئ، د دې مړي یعنې لاس راوالی، خپی راوالی، او دې باندې دا مړی ووهئ، دا مړی به راژوندی شي، او دا مړی به خپل قاتل به وښیي چې زه چا قتل کړی یم. دا د جمهور رایه ده. دویم رایه پکې دا ده چې تاسو د دې غوا یو حصه راواخلئ. نه، دا د جمهور رایه نه ده، دا عام د بعضې علماو رایه ده. جمهور رایه دا ده چې تاسو د دې غوا څه حصه راواخلئ، مثلا د هغې څه غوښه یا لکۍ یا خپه څه شی راوالی، دا مړی پرې ووهئ. چې دا مړی پرې ووهئ نو دا مړی به راژوندی شي، دا به خپل قاتل وښیي. او صحیح رایه او راجح رایه دا هم معلومیږي. اصل کې د بعضو علماو په دې دغه کې دا ویل چې دا کمزوری ده، ځکه چې بیا خو دې تقدس نور هم زیاتېده، خو نه، په دې کې تقدس نه زیاتېږي، بلکې الله رب العالمین دلته په یو دغه کې دوی ته دوه نښې وښودلې. یو خبره خو دا وښودله چې ګور دوی غوا لاله کړه، او دوی په ذهن کې یو لوی عظمت ور دی غوا، چې دوی ویل چې دا غوا موږ لاله کړو نو دا به کېدای شي موږ باندې به موږ ته به څه تکلیف راورسي. نو الله ورته وښودله چې دومره تقدس یې نشته، دا څه خدای نه دی، دا څه رب نه دی، هېڅ هم تاسو ته نشي ویلی کړي. تاسو حلاله کړه خو تاسو څه وویل. دویم الله رب العالمین ورته دا وښودله چې ګور دا د موسی علیه السلام یو معجزه وه. دویم دا چې دغه مړې غوا په غوښه باندې الله رب العالمین مړی راژوندی کړ، نو دا د موسی علیه السلام یو لویه معجزه وه، دا مو ته الله وښودله. او بله پکې دا الله رب العالمین دوی ته وښودله، الله وایي په دې کې ستاسو دپاره نښې دي، چې نښې پکې دا دي چې ګوره د قیامت په ورځ باندې تاسو د دې خبرې نه منکر یې چې موږ به څنګه راژوندي کېږو. نو الله رب العالمین ورته وښودله چې ګوره په دنیا کې زه مړه راژوندي کولی شم، هغه خبرې کولی شي، نو په آخرت کې الله رب العالمین ته څه مشکل نه ده، قیامت به راځي او دا خلک به بیا راژوندي کېږي. نو د دې کې اثبات د قیامت د ورځې دی. نو لهذا دغه چلی وکړو، د غوا په څه حصه باندې دا مړی وواهه او دا مړی راژوندی کړو، خپل حال یې ووایو. په دې واقعه کې اصل کې زموږ لپاره چې کوم سبق دی نو هغه خو یو دا دی چې دا یهود چې کوم دي دا ډېر چلولي خلک دي، ډېر زیات سازشیان او ډېر پروپیګنډست خلک دي. پروپیګنډي چې کوي دا د دې خصوصیت دی، یهود او نصارا. او کال په خپله وکړي او بیا ورړی په بل چا. ګوره دې کس چې کوم دی نو مړی په خپله وکړو، ترې خپل په خپله مړ کړو، او بیا الټه دا بل کس نه یو خو پرې مړی ور واړه. دویم دا چې د هغې نه دیت هم بیا اخیسته او کار یې په خپله کړی. نو دې وجې نه دا ډېر زیات پروپیګنډو والا خلک دي. دې وجې نه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا یهودي عالم و، دا مسلمان شو.
چې کله مسلمان شو نبی علیه السلام ته عرض وکړو یا رسول الله زه د یهودو نه یریږم چې دا به تا ته زما غیبتونه کوي که زما د اسلام نه مخکې خبر شو لہذا ته دې چلو که دیو نه زما باره کې تپوس وکړه چې هغې ته لا پته نه وي زما د اسلام ته تپوس وکړه چې دا څنګه سړی نبی علیه الصلاة والسلام د هغې نه تپوس وکړو یهودیانو نه ای رجل عبدالله ابن سلام فیکم په تاسو کې عبدالله ابن سلام څنګه سړی نو دې ټولو اقرار وکړو دا پته غوښتنه چې مسلمان شوی دی ټولو وویل چې خیرنا وابن خیرنا په موږ کې غوره انسان دی او زمونږ په موږ کې چې کومه غوره سړی دا هغه سړي زوی دی پلار هم ډېر ښه سړی او سیدنا وابن سیدنا دا زمونږ سردار دی او پلار هم زموږ سردار او ډېر ښه سړی دی نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل چې که چېرته دی ایمان نه وړي نو بیا به څنګه وي نو هغه ته چې اعاذه الله من ذلک الله دې نه وساتي هغه چېرته ایمان نه وړي چې ډېر ښه سړی دی ډېر پوه سړی دی ایمان خو نه راوړي نو په دغه ټیم کې عبدالله ابن سلام پټ ولاړو هغه ته راښکاره شو ډایرکټ یې کلمه وویل زه خو مسلمان شویم لا اله الا الله محمد رسول الله یې ووایه نو دغه یهودو ډایرکټ ورته وویل چې شرنا وابن شرنا دا ډېر ناکاره سړی دی موږ کې ډېر د ناکاره سړي بچی دی نو یهود داسې خلک دي باغ قضه کې عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وویل یا رسول الله انما زه دغه خبرې نه یېرېدم دا که پش فرض که ډایرکټ تاسو ته زما عیبونه بیانولی نو تاسو په زړه کې به شک راغلی چې واقعي زه ډېر عیبجن سړی یم خو دا دومره دروغجن خلک دي رسول الله ته دا وویل چې یهود چې کوم دي دا ډېر زیات توهمون یعنې تهمتون والا خلک دي تهمتونه په خلکو باندې لګوي او اوس هم دي وګوره به ټوله دنیا کې فسادونه خورلی په چا باندې وایي دا پلانې کوي دا پلانې کوي نو د دې وجې نه او دویم ته موږ ته دا سبق میلاو شي الله رب العالمین څنګه دا مړه را ژوندی کړي دغه شانتې په قیامت کې به الله دا مړې را ژوندي کوي او الله ته دا څه مشکله نه ده نو وایي زیات کا وخت قتل تم چې کله تاسو قتل که نفسن یو نفس انسان فداره تم او تاسو جګړه وکړه د یو بل سره یعنې مخالفت هم وکړو بېها د دغه مړي په باره کې دغه نفس باره کې چې دا به چا وجلی یعنې په یو بل هم ورړو والله الله رب العالمین مخرج رایستونکی دی ما هغه خبرې له کنتم تکتمون چې تاسو پټوله فقلنا نو الله وایي موږ ورته وویل چې اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې سر د غوا باندې کذلک نو دقه رنګې یحیي الله را ژوندی به کړي الله رب العالمین الموته کذلک هم دقه رنګې یحیي الله ژوندي کوي الله رب العالمین الموته مړي ویریکم او ښیي تاسو ته آیاتې خپل آیاتونه لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ بیا ورته غوږ شئ وایز او یاد که او قتل تم چې تاسو قتل کو نفسن یو نفس یو انسان فداره او تم بیا هم د یو بل سره اختلاف وکړو فیها د هغې په باره کې والله رب العالمین مخرج رایستونکی دی ما د هغه څه کنتم تکتمون چې تاسو پټول به فقلنا نو موږ وویل چې اضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضها په بعضې سر د غوا باندې کذلک نو دقه رنګې یحیي الله الله به را ژوندی کړي ده لره الله ژوندی کوي الموته مړو لره ویریکم او ښیي تاسو ته آیاتې خپلې نښې لعلکم تعقلون د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ بالله من الشیطان